غواړئ چې الله جل شانه درته خپل کور درکړي، د خپل کور د عالیشان د ښکلي محل کور مالکان شئ، او الله جل شانه درته ټول ګناهونه معاف کړي، او الله جل شانه درته په رزق کې برکت واچي. او بیا چې کله تاسو مړه شئ، د دنیا نه لاړ شئ، د مرګ نه پس الله جل شانه درته د جنت 8 واړه دروازې خلاصې کړي، او دا درته ووایي چې په کومه دروازه دې خوښوي د جنت ور داخل شه. نو بالکل دغسې کیدلی شي، او دا زه نه وایم، دا زموږ او ستاسو د خوږ پیغمبر محمد عربي صلی الله علیه وسلم فرمان دی. دا حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله فرمایي کله چې یو مومن مسلمان اودس کوي، او د اودس په وخت کې دغه مختصر 2 دعاګانې وایي، نو الله جل شانه به ورته په دنیا کې عالیشان کور ورنصیب کړي. یعنی 3 انعامات داسې دي چې دا به الله جل شانه په ده باندې په دنیا کې نازل کړي. یو دا چې الله جل شانه به ورته ښکلی او کشاده پراخه کور به ورته الله ورنصیب کړي. دویم الله جل شانه به ګناهونه معاف کړي، او دریم الله جل شانه به یې په رزق کې برکت واچوي. نو یقینا دغه 3 انعامات په دنیا کې هر سړی د دې خبرې محتاجه دی. ستاسو نه مخکې زه محتاجه یم، ځکه زما خپل کور نشته، موږ خپل کور نه لرو، موږ د کرایې په کور کې اوسیږو. دغه رنګې تاسو به هم ډېر خلک به دغسې یئ چې خپل کور به نه لرئ، او د خپل کور په ارمان باندې به خپل کور د هر مومن مسلمان دا خواهش وي. زما د زړه د ټولو نه غټ ارمان دا دی چې سړی خپل کور ولري. د هر چا دا ارماني، د هر چا دا خواهش وي چې هغه وایي چې زه په خپله کوټه کې اوسېږم. نو ستاسو به هم وي. بل دا دی چې هر سړی وایي چې زما ګناهونه دې معاف شي. دریم دا دی چې هر سړی وایي چې زما په رزق کې دې برکت وي، ما سره د حلال ښه ډېر رزق وي. هر سړی دا غواړي. او څلورمه خبره، د مرګ نه پس هر سړی دا غواړي چې جنت مې مسکن شي او جنت ته لاړ شم. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې په باره کې فرمایي چې الله جل شانه به د قیامت په ورځ چې کله حساب کتاب وشي، د جنت 8 واړه دروازې به درته خلاصې کړي، په کومه دی چې خوښه یې ورننه بوځي. دا دومره انعامات په څه باندې حاصلیږي؟ دا مختصر 2 دعاګانې دي درته وایم، او ویډیو ډېره نه اوږدوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث مبارک کې فرمایي کله چې مومن مسلمان اودس ته کیني، اودس کوي، او د اودس په درمیان کې دغه دعا وایي. په سکرین به انشاءالله درته زه ولیکم، بیا یې زده کوئ، خپله یې ووایئ، خپل فامیل ته، خپلو دوستانو ته ور ورسوئ. دغه ویډیو شیر کوئ، که الله خپل کور درکړی دی، بل مسلمان به دا عمل شروع کړي، د خپل کور مالک به شي، دغه ګناهونه به یې معاف شي، په رزق کې به الله برکت واچوي، نو په ثوابونو کې به ورسره ته پوره شریک کړي. واورئ، رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغه دعا په باره کې فرمایي چې مومن مسلمان اودس کوي، او د اودس په درمیان کې دا دعا وویله چې اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. څلور ټکي دي زما په خیال. اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. معنی واورئ ښه. اللهم اغفر لي ذنبي، یا الله زما ګناهونه معاف کړي. ووسع لي في داري، یا الله ښکلی فراخه کور راته راپه نصیب کړي. او وبارک لي في رزقي، یا الله زما په رزق کې برکت واچوي. څومره ښکلي الفاظ دي، څومره ښکلې دعا ده. یقین وکړئ زړه مې غواړي چې په اودس کې نه، په هر حالت کې ووایم. دومره ښکلې دعا ده. یعنی صرف دنیا طلب کول نه دي، صرف کور حاصلول نه دي، صرف د رزق برکت نه. اللهم اغفر لي ذنبي، یا الله زما ټول ګناهونه معاف کړي. سبحان الله. نو ورپسې بله دعا هغه دا ده چې کله تاسو اودس وکړو، دا خو د اودس په درمیان کې دعا ده، کله چې اودس وکړو نو لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې مومن مسلمان په ښکلي ښایسته انداز کې او په ښه شان سره اودس وکړو، او د اودس نه پسې دا دعا وویله، نو وایي د جنت 8 واړه دروازې به د دپاره خلاصې شي، په کومه دروازه چې خوښوي جنت ته دې ور داخل شي. دا زما استاد خوږ پیغمبر وینا ده. په خبره پوهیږئ که نه؟ دا ګوره څه معمولي خبرې نه دي. دا حدیث چې کله زما د نظر نه تیر شو، او ډېرې ورځې وشوې چې ما دا حدیث لیدلی و، زما د نظر نه تیر شوی و، وخت مې نشو پیدا کولی. ما ویل چې کله به زه دا د خپلو کتونکو مینوالو سره شیر کوم. زما عادت دا دی چې کومه خبر راته مخې ته راشي، د رسول الله مبارک د حدیث مطابق اول خپله زده کمه، خپله یاده کمه، او بیا د الله نه دا دعا کوم چې الله په دې باندې ماته د عمل توفیق را نصیب کړي. نو اول کوشش کوم مات ګوډ خپله پې عمل شروع کوم، د هغې نه پس بیا زه راځم تاسو ته بیانوم.
نو داسې ضعیفې او بیکاره خبرې به انشاءالله العظیم نه مې بیان کړي دي او نه به مخکې بیان کړمه. لکه نن سبا خلک دي الله دې معافي وکړي، بس کینی موبایل راواخلي او بس وایي دا وظیفه وکړي، دا به وشي او دا به وشي او دا به وشي، هېڅ سم والله که کېږي. صرف د خپلې ویډیو د وایرل کولو غم دی ورسره او په سوشل میډیا باندې دغه عارضي شهرت او د 100 روپو دپاره داسې خبرې کوي چې والله نه په قرآن کې شته، نه په حدیث کې شته او نه چېرته کې یو مستند عالم هغه خبره بیان کړي. وایي دا وظیفه وکړه په دومره ورځو کې به دې دا بیماري ختمه شي، دا وظیفه وکړه په جیب کې به دې دومره روپۍ راشي او دا وظیفه وکړه دا به وشي او دا هېڅ سم والله که کېږي. خپل وخت مه ضایع کوئ، دغسې خلکو نه ځان ساتئ. هغه څه اورئ کوم چې په قرآن او په حدیث کې او د یو مستند عالم نه موږ او تاسو سره رسېدلي. نو دا خبرې چې کومې مې درته وکړې په صحیح حدیث کې دي، که غواړې چې الله درته ښایسته کور درکړي، ګناهونه معاف شي، په رزق کې درته الله برکت در واچوي او د مرګ نه پس الله درته د جنت 8 واړه دروازې خلاصې کړي. نو دغه اسانه وظیفه اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي دا دعا ده. د اودس په درمیان کې مو وایي، د اودس نه پس مو وایي، د مونځ نه پس مو وایي، په هر حالت کې وایي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. د اودس نه پسې وایي. نو انشاءالله العظیم دغه ټول نعمتونه به الله در په نصیب کړي. زه خپل هم دا عمل کوم، ما تاسو ویلې دا نه چې اوس تاسو به وایئ چې ستا داسې کور دی او داسې کور دی. زمونږ د کرۍ کور دی، د کرۍ په کور کې اوسېږو، یو زړه جونګړه هم ده الحمدلله. په دې باندې د الله ډېر شکر دی. خو ما هم دا عمل شروع کړی انشاءالله العظیم په یقین سره به یې کوو. الله جل شانه به ما ته هم خپل کور راکوي، تاسو هم الله درکوي انشاءالله. د الله نه امید دی، ځکه زموږ ستاسو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبره دا ځمکه اسمان او اسمان ځمکې ته تلی شي، خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خبره کې د ویښته برابر فرق نشي راتلی انشاءالله العظیم. دا زموږ ستاسو ایمان دی. الله دې په اول مال د عمل کولو توفیق را نصیب کړي، بیا دې الله تاسو ټول ته د عمل کولو توفیق در نصیب کړي. دغه ویډیو به در سره ډېره شیر کوئ انشاءالله. خو دا یو خبره در سره شیر کړم ملګرو چې دا وظیفه دومره مجربه وظیفه ده، دا عمل دومره مجرب دی چې یو عالم په خپل کتاب کې د دې حدیث لاندې لیکلی دی چې زه هندوستان کې د یو لوی جاگیردار د یو غټ خان کره لاړم او هلته چې دغه کور ته زه ورسېدم نو یو ډېر ښکلی محل د بمبئی چې کوم شهر دی کوم خار دی دغې کې وایي ډېر یو عالیشان محل و. دغه وایي کله چې ما وکتل وایي زه ډېر حیران شوم چې دا څومره عالیشان محل دی. نو وایي ما ته ویل چې مولانا صاحب یہ جو آپ میرا محل دیکھ رہے ہو، دا ته چې زما کوم محل ګورې او دا دومره عالیشان زما محل ګورې، نو وایي دا د دغې دعا برکت دی چې یو ورځ زه ناست وم په درس کې یو عالم دا حدیث زما په مخ کې بیان کو، د هغې وخت نه ما دا دعا شروع کړه، الله جل شانه راته دغه دومره عالیشان محل را په نصیب کو. نو